أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. تیر جمعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام و دا حضرت خضر واقع میں دا ذکر کرے وا شروع کرے وا دا سا مقاصد دا پارا دا صورت کہب غالباً دا پینزلسمی سپانے پا آخر کے دا دا شپارسمی پا اول کے دا اللہ پا قرآن شریف کے مواقعات ذکر کرے دیر زیاد دا موسیٰ علیہ السلام واقع بار بار ذکر کرے دا عیسیٰ علیہ السلام دا آدم علیہ السلام دیکھے عبرتون یو دیکھے دیر مقاصد نو دا واقعام اللہ پاک پخپل ذکر کرے نا او ما تاسو طویلیو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لان دا حضرت خضر سرس نیمہ خبر بے کڑے وا کشتے تاو خطل دوان کشتے کے روان دی چکم و سر مرگر و شاگرد و یوشع ابن نون نو بعضی حضرات وی چی دیتے واپس راغلے دے او بعضی وی چی نا دیم و سر مرگر قرآن شریف کے دا دعو ذکر دے دینا پس حتی اذا رکبا فی السفینتے دوار کشتے تاو خطل نو سوک وی چی دے و سراو خوی تابع و شاگرد سوک ذکر کئی نا اسم چی سوک چال دعوت ورکی او اغسر ڈرائیور املارچی نو خلق وی خان صاحب ڈوڑے لراغلی و ڈرائیور پکی نہیں آدے یا یو عالم و اغسر شاگرد لارچی نو خلق وی پلان کی مولی صاحب زمان زیت راغلی حالانکہ اغا یوازی نہیں تلی خادم و سرائی نو ذکر پا قرآن شریف کے دا موسیٰ علیہ السلام و دا حضرت خضر دل تکیگی چی کشتے تا خطل نو شاگرد یا و سرد یا واپس شوی دے که و سرائی نو دے شاگرد دے تابع دے رد ذکر ندے شوی خدا یوشع ابن نون سوکوی چی دا پیغمبر و راجح هم دقا دا بعض وی نا پیغمبر نو خو راجح دا چی دا پیغمبر او پا حدیثو که واقع رازی چی دا یو قوم سر جہاد کو دا یوشع ابن نون او دون مرگری و سر گنو چی دا پا دا اخپل قوم یو شرطو لگاو وی کم خلق چی کویدنی کڑی و وادی نی کڑی نو ادم ما سر جہاد لنزی کم خلقو چی کوٹی جوڑی کڑی و چتون نی اچولی ادم ندی چتون دی واچے او کم خلقو سر چی ساروی بی و بلار بی و دا بچو دا روڑو وقتی نزدی وی ادم نزی کسان گرن دی دا دی نزی باقی دی را سر لال چی جہاد دا باقی و سر جہاد دا لال دشمن سر جنگ شروع شدے کہ ما خامش ہو فتح تا خبر نزدے و چه نور پریوتے دا نو دا سوچو کو چه کدا نور پریوزی خود جنگ بندی گی اشپے خسوک جنگ نکے نو دشمن براتزان مضبوط کی دا شپے نور کومک بدان لرغوانی نو دے نور تے اویلانو کو وی این ورا تم دا خدای دا طرفنا مامور دا اللہ دا حکم تابع او زم دا اللہ رتا حکم نتابعیم نو میرا بانیو که لگو نے بنشا مخ کی حرکت مکوا کہ دا فتح حکم و دا جنگ ختم شنو بیا بروان شے نو رسول اللہ مبارک فرمائی کہ نور و تا خود ادراو نور ادری دا موجزہ دا بالکل دا قل نبار موجزہ دا مارونو وی دیتا چی دا قل نباری نور دید تیز رفتار دی ادری دلی گرانم دی زمکم حرکت که یوازی دا نور حرکت تری دا زمکی خو موجزه وی دیتا چه ابا دا اقل و دا عادت نباری خو اللہ و رسول بوی دا غی نخوی نو تبی منی لکه ملی جم دے که دل پا دی دنیا که خود اقل نبار خبر دا دا عرف عادت نمبار دلو دری دا وین جام شو پرگونو کی سنگ واپس جم دے کیگی لیکن کم خدای چه دا مخ که نپیدا کردی دا اغا خدای واپس جم دے کولیش دا خوری خیری با خدای واپس نم انسان بتے نہ جوڑی سا نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمڑی توی قم بے اذن اللہ دا خدای پا حکم ادرے گا نو فوراً با ادرے دا او اگا انسان چسترگو کے بے نظر بالکل نو اکمہ
او سترګې به ړندې وي چې ډاکټران وي د دې علاج بالکل نه کېږي هغه ته به وي چې په هغه به لاس راخ که نو خدای پاک به جوړ کړه او د عقل نه بار دي کم خدای کم ذات چې ماشوم له د اول نه په سترګو کې د لیدو طاقت او په رګونو کې نظر اچولی شي هغه خدای پاک دا ړندې سترګې هم جوړولی شي نو نور ته اعلان وکوي تم د خدای د حکم تابع زم د خدای د حکم ودرېږه چې دا فتح وشي بیا روان شه نور ودرېږه ولاقې فتح کړه نو د هغې نه پس بیا نور روان شو دغه یوشع ابن نون دی ورسره دی کشتۍ ته وختل کشتۍ والا ته پیسې وانه غشتې هغوی پېژنده چې دا حضرت خضر یو نیک د خدای بنده دی د ده ډیوټي سوه نو بعضې مفسرینو لیکلي ده چې ډیوټي دا وه چې دې خلکو سره مدد وکړي مظلومانو سره مدد وکړي چاته مشکلات او پریشانۍ وي هغه وله ختمې کړي د هر پیغمبر خپل یو ډیوټي وي د دین نصیحت به هم کوي پیغمبر خو مقصد دین دی ګورئ د پیغمبر مقصد هغه خیرت دی د پیغمبر مقصد دعوت الله دی خو دا بعضې کارونه هم په بعضې پیغمبرانو خدای کړي دي دا چې څومره نن زراعت دی او څومره نن دا انجینیري ده د دې اصول او بنیاد هم د دې پیغمبرانو په لاس باندې الله پاک دې قوم ته ښودلی دی حضرت داود علیه السلام پیغمبر دی بادشاه هم د زغرې به یې جوړولې قرآن شریف کې الله وایي اوسپنه ورته خدای نرمه کړې بغیر د اور نه به یې اوسپنه تاوله راتاوله نو د ده ډیوټي خو د پیغمبر دغه ده چې خلکو ته نیغه لار دین هدایت صراط مستقیم خو ورسره دا هم ډیوټي وه چې چا سره دا خدای ځان له دلې یو علم ورکړی یو پویه خدای ورکړې وه دې ته علم د امور تکوینیه ووایي بعضې خلک وایي د غیب علم د غیب علم دا نه دی که د غیب علم د سره وی نو چې موسی علیه السلام پې سلام اچوي نو دې ولې نه پېژني او چې بیا موسی علیه السلام ورته وایي چې زه د بني اسرائیلو زه موسی یم نو وایي ته د بني اسرائیلو موسی تپوس ته کوي نو که د غیب علم وی نو بیا دا تپوسونه دی ولې کوي زمارونو او د نور هم پکې بعضې خبرې راځي اوس به یو بل ټکي هم پکې راشي دا دله علم د امور تکوینیه خدای ورکړی چې کوم شی په زمانه کې لرې وي یا په مکان کې لرې وي څوک یې نه زمانه کې لرې دا چې سبا بل ورځ میاشت پس یو کار کېږي په مکان کې لرې دا لکه پېښور دی او کراچۍ ده هغه به ده ته خدای را نږدې کړل الله داسې پویه ورکړې وه چې ده ته به هغه نږدې ښکارېدل دا علم دله خدای ورکړی او دام د اسبابو نه بالاتر علم دی ګورې داسې علم نه دی لکه زمونږ د ساینسدانانو علم چې وي نه وعلمناه من لدنا علما دا الله پاک دله د خپل طرف نه یو خصوصي پوه یو علم ورکړی دی ما خو تاسو ته ویلي چې د دې ټولو حالاتو نه اجتماعي طور دا معلومیږي چې د پیغمبر و اگر چې اختلاف پکې شته یقین سره نه شو ویلی خو غالب ګمان دا دی نو پیغمبر له خدای علم ورکوي پویه وله خدای ورکوي د علم خو بلا اسباب دي د علم یو سبب تعلم ربانی دی د الله د طرف نه القا د الله د طرف نه زړه ته یو شی اچول د الله د طرف نه یو انسان ته یو پویه ورکول یو علم چې کشتۍ کې سواره شو فورا هغې وپېژن چې دا خو زمونږ د وطن هغه نیک سړی دی بزرګ او دا خو هغه سړی دی چې زمونږ د دنیا ډېر کارونه پرې روان دي مظلوم سره مدد کوي غریبانانو ته یو مسله پیښوي هغې کې ورسره خواري کوي په چا ظلم وشي هغې دفاع ورسره کوي چاته ضرورت پیښ شي هغه وله پوره کوي لکه د دنیا په کارونو کې خلکو سره ده به ډېر ښېګړې کړې او خلکو سره به مدد کو خو هغې وی رجل صالح نیک سړی دی بې تنخوا او بې مزدورۍ او بې اجرت یې کشتۍ ته وخېجول چې روان شو څنګه نو د یو تیلی ورسره وه د هغې نه یو تبرګیره وویسته او د کشتۍ نه یو مضبوطه تخته جدا کړه او موسی علیه السلام فورا په اعتراض وکړه څه وایي ورته خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا امرا دا دې څوک خلک غرقې هغې بې تنخوا او بې اجرته مونږ کشتۍ ته راوخېجولو او ته وله کشتۍ ماته او د اوبه به ورسره شي دا خلک غرقې ګوره احسان په مقابله کې احسان پکار دی هغوی ښېګړه وکړه مونږ ورسره ښېګړه وکړو نو ته د ښېګړې په مقابله کې هغوی سره بد کې ډېر لوی کار دی وکړه عظیم در تاوان کار دی وکړه
څادر یې راغېسته په سوړه کې منډه چې اوبه راونه خېجي حضرت موسی حاضر څادر ته اخوا غورځو پرېږدوله څنګه به اوبه راځي نه به راځي معجزه ده نه به راځي او سیب من ورته سوی حضرت خضر دا ټکې واوره وی چې زه سره شاګردي کومه ورته سوی وی ای موسی انک علی علم تا له خدای یو علم درکړی دی چې الله درته ښولی دی لا اعلمه په هغې زه نیم خبر ما له خدای یو علم را کړی دی هغې نه ته نه خبر پته ولګېده که ده سره پوره د غیب و علم نو بیا دې دا ولې وایي موسی علیه السلام ته چې تا سره کوم علم دی په هغې زه نیم خبر چا سره چې د غیب و علم یې هغه پر څه خبرداری بیا تا سره یو علم دی نو په هغې زه نیم خبردار نه ما سره د هغې د زده کړې ضرورت شته ځکه هغه زمانه کې به د هر پیغمبر خپل امت او خپل شریعت پی ما سره چې کوم دی د هغې نه ته نه خبر روان دي په کشتۍ دی ورته وایي خیر دی ما نه غلطي وشوه دومره زور مه راکوه چې په لومبي ځل مې بیلی غلطي وشوه اوس موسی علیه السلام به خامخا دا کار کوه زموږ د شریعت یو قانون دی چې د پیغمبر مخکې یو مسلمان سړی د دین یو تابع انسان یو کار وکړي او دی پې چپ پاتې شي دا شریعت شو بس نو که موسی علیه السلام پې چپ پاتې شوی وی دی خو پیغمبر و نو دا به د شریعت یو حکم و چې کشتۍ تخته وباسه دا جایز دی پې چپ پاتې نه شو چې غلطي دی کړې ده ښه دی ونه کړل خو چې هغه ورته ووایي تا ته ما نه دي ویلي پوه شو چې زما په شریعت کې خو دا منع دي پردی تخت کشتۍ نقصانې کول او پردی کشتۍ نه تخته ایستل دا خو جرم دی خو چې ده په ما شرط ولګو دی خو ځان له یو لوی سړی دی دا به د په شریعت کې جایز دی بس غلی شو دی کې یو مرغۍ راله او هغې ټونګه ولګوله د کشتۍ په غاړه کېناسته او دریاب ته یې مخوکه ښکته کړه یو ټونګې ته یې اوچته کړه حضرت خضر ورته وایي ای موسی ما او تاله چې خدای علم را کړی دی زما ستا علم او د دې ټول مخلوق علم د خدای د علم په مقابله کې داسې دی لکه د رکوټې ساس کې چې د مرغۍ د دریاب نه اوچت که د خدای د علم مثال د دې دریاب د اوبو د ساس کو بره په شانتې دی او زما او ستا د دې ټول مخلوق علم د دې رکوټې ساس کې دی چې دا مرغۍ په خپله مخوکه کې اوچته کړه د الله ډېر لوی علم دا مثال هم نه ورکوي دې ته موږ طالبان وایي د یو محسوس سره د یو اظهر سره بعضې وخت کې یو مثال ورکوي چې د خلکو ذهن یې والي یو رکوټ ساس کې به څه شي وي د دریاب په مقابله کې سمندر دریاب اوبه د الله خو دومره علم دی چې انتها وله نشته چې څومره زمونږ په دې وجود کې رګونه دي څومره زمونږ په دې وینه کې هغه ذرات دي ورته ریډ او وایټ سیلز وایي او څومره د انسان په وجود او د حیوان په دې وجودونو ویښته دي او څومره په دې اونو کې پاڼې دي او څومره تخمونه دي د هغې ټولو نه رب العالمین خبردار دی وما تسقط من ورقة الا يعلمها جواز د تورنګزو نه ستا د کور بوټي نه افریقا او امریکا ځنګلونو کې او په دې شاړو دشتو په دې پټو کې چې څومره بوټي دي پاڼه ترې غورځېږي الله ته پته ولا حبة في ظلمات الارض الله د ځمکې په تیارو کې چې کوم تخمونه پراته دي الله ته خبردار زه د خپلو پنځو ګوتو نه دومره نیم خبر دومره ما ته د خپلې پنځه ګوتې چې هر وخت ورته ګورم او ډوډۍ پې خورم او لاس کې مخامخ دي راته نوکونه او پنځه ګوتې دومره په دې زما پویه نشته لکه د الله چې په خپل مخلوق څنګه پویه ده د الله ډېر لوی علم دی د الله ډېر لوی قدرت دی د الله ډېر لوی کائنات دی نو ولې درشن ورکړه چې موسی علیه السلام تا خو زه پوهېږم که نه تپوس د نه شو تا وې زه پوهېږم ستا علم او زما علم او د مخلوق علم د خدای د علم مقابله کې دغه حیثیت دی لکه دا ساس کې چې اوچت که د دریاب په مقابله کې روان دي کشتۍ نه کوز شو یو ځای ته لاړل هلته چې اوس په لاره باندې ځي د یو ماشوم لوبې کولې د ماشومانو سره یو هلک دی حضرت خضر ورغی هغه ماشوم یې اوچت که او د سر لی وله زور ورکه او دا سر یې وله چیپړ که او اخوا یې غورځو مړی که موسی علیہ السلام فوراً گرفت کہ یا قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا دا دی سوکلل برنا حق دی معشوم ملکا خود ناشنا کارو
ډېر غلط کار دی وکړه، ناشنا کار دی وکړه. اوس بیا به موسی علیه السلام سوال کوي، خامخا به یې کوي، د هغه شریعت دا دی چې د پیغمبر مخکې څوک یو کار وکړي دی پې چپ پاتې شي، خو دا ټیک دی. بیا پیغمبر خو دې له راغلی چې دا غلطۍ به خلکو ته وایي چې مه کوه. یو کافر که به عمل د پیغمبر مخکې وکړي چپ پاتې شي، دا شریعت نه دی. زموږ طالبانو ته تقریر وایي. خو که یو مسلمان یو کار وکړي او د شریعت پیغمبر پې چپ شو، دا ټیک دی. که دا ټیک نه ده به پې انکار کړی وي. او که پیغمبر وی دا دی ولې وکړل، دا ټیک نه دی. نو پیغمبر د موسی شریعت یې دا دی چې هغه ماشوم وجني، خامخا به وایي چې دا ولې نه وي. نو بیا خو به خلک وایي چې لکه د موسی علیه السلام په شریعت کې دا جایز دي چې ماشومان وجنه. نو فوراً یې پې سوال وکړه، دا دې څه وکړل؟ ماشوم دې مړ که بر ناحقه. ډېر اشنا کار دی وکړه. او ورته وایي ما تا ته نه وې چې ته ما سره نشي ټینګېدی، ما درته نه ویلې. ور یاد شو ورته، اوه واقعي ده خو ما په شرط ښودی. یاره وایي داسې به وکړو، داسې به وکړو. دریم ځل یو مقرره کا، نو که دریم ځل مې بیا تا سره څه لانجه راله که نه، څه سوال مې وکړو، بس بیا د مستانه کېږي. وی ډېره ښه ده. په لاره روان دي انطاکیه، اختلاف پکې شته، خو انطاکیه ښار دی. هلته یې دا خلکو نه ډوډۍ غوښتله چې موږ له روټۍ راکړې. فابوا ان یضیفوهما، ډوډۍ چا ورنه کړه. زمانونو ګورې دوه خبرې تاسو ته کوم. یو سړی که یو میلمه یو ځای ته راشي، یو حجرې ته یا یو جومات ته، او دې خلکو ته وایي چې وروره ګورې وږي موږ له روټۍ راکړې، دا حرام سوال نه دی، التماس دی، مطالبه ده. حرام سوال چې کم شریعت کې د بل نه سوال کول حرام دي، هغې کې یو څو شرطونه دي. یو دا دی چې تملک کې د بل نه ځان مالک کې. دویم دا دی چې په تصفل او تذلل سوال کې، لکه داسې سترګې ورته بل شهر کې، خوله کمزوري کې، او یې خدای مه بخښه یو 5 روپۍ راکړې، خدای مه بخښه دوی ناجوړه دي، خدای مه بخښه وږې ما. او چې نه داسې په اډر ورته وایي چې دا شی راکړه، لکه دوست یې دوست ته وایي، یا استاد شاګرد ته وایي، یا ملګري ملګري ته وایي، ملګري ته لکه تا سره 2 ساعته یو مال راکړه. دا حرام سوال نه دی داخل. بل دوی مسترم دي، مجبور هم دي، موږ له ډوډۍ راکړې. هغې وایي نه نشته ډوډۍ، شومانو شوم پړق. فابوا ان یضیفوهما، نارې شپه تېره کړه. سر چې تلل یو دیوال هم په دې کلي کې کوږ دی. حضرت خضر چې وکتل چې دیوال کوږ دی، لاس یې ورړم کو، دیوال یې دیکه ورکړه، نیغې کړ په یو لاس. پیغمبر دی، ما خو تاسو ته وی راجح غالب ګمان، نیغې کړ. بس موسی علیه السلام فوراً ورته وی دا دې څه وکړل؟ موږ ته بېګا ډوډۍ غوښته، موږ له ډوډۍ را نه کړه، ته دیوالونه ورته نیغې. ښه دې ونه کړه. داسې خلکو له لږه سزا ورکول پکار دي چې ورته وایي چې نیغول یې شه نه له، خو نه نیغوم. ولې؟ موږ د نه بېګا ډوډۍ وغوښته، تاسې ډوډۍ را نه کړه. لو شئت لاتخذت علیه اجرا، ورته به دې ویلو چې دا دیوال د له نیغوم، د دې مزدوري راکړې، تاسو به په 3-4 کې نیغوئ، دې د له په 1 منټ کې نیغوم، ښکلې د له نیغوم، راکړې مزدوري. سبب د مزدوري به اخیستې وه، نو مخکې به پرې ډوډۍ خوړلې وه. حضرت خضر ورته وی باز هذا فراق بیني و بینک، باز زما ستا نوره نه کېږي. دا خو پار کار باندې ته ما مټه رانیسې، ته خو ما خپل کار ته نه پرېږدې. خو چې څه کار کوم ته به ما اعتراض کې، چې څه کار کوم ته به ما اعتراض کې. مخکې ورته ویلو چې د ما پویه ستا نشته، او دی مو ورته ویل چې ستا ده د ما نشته، زما ستا قصه ګرانه ده. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. اوس دې پویومه چې تا کوم صبر ونه کړ په هغې په تعبیر دې پویوم. وی هغه کشتی چې ما ابجنه کړه، ورځ مخکې یو بادشاه ولاړ دی، ظالم بادشاه، هغه اډر کړی دی، اعلان یې کړی دی چې څومره کشتی په دې دریاب کې ګرځي او روغې وي، په حق سرکار ضبط یې کړی، زما کشتی پکار دی. د بادشاه پولیس او فوج ولاړ دی، چې کومې روغې کشتۍ وي او برابر کشتۍ وي، هغه ضبط کوي. او دا کشتۍ یتیمانانو ده، د شلیانو ده، د ګوډیانو د معذورو کشتۍ ده. نو که دا پې اوس ورله دغسې روغه سالمه، نو ضبط کوي یې ته. فاردت ان ابي اعیبها، نو ما دا عیبجنه کړه. اوس به په بادشاه ورشي چې وګوري چې مړه دا خو ما ته ټکرې ده، نو دا به بچ شي، د یتیمانانو مسکینانو شی به بچ که. دې دپاره مې دا کار وکړ.
واقعي اوس هم بعضې بادشاهان داسې کوي پردې ځای غصب کې ونیسي په زور ونیسي پردې کارخانه ونیسي غصب یې کړي پردې ګاډي ونیسي په زور یې ونیسي پردې ځمکه ونیسي سړک جوړو جومات خو نه جوړوي خو روانوي یې جومات روانوي هغه شیخ الله اوس ختم شو اوس د خدای کور روانوم دا بل غم دی د خدای کور روانوم جج فیصله کوي جج ای ججا جج فیصله کوي چې دا جومات روان کې څه پې جوړ کې پارک کم وطن ته پاتې شو کم ملک ته پاتې شو جومات ولې روان دی جومات خو لاره سړک غټې بل طرف ته تاو که سړک هم ټیک دی د چانې نیولې دی نه په زور یې نیولې دی نه حکومت نه نیولې دی نه حکومت انوسي ورکړی چې جوړ کړه الې جوړ کړی دی حکومت ته هم نه دی نیولې انوسي ورکړی ده سړک هم پې تنګ نه دی د چا کور هم نه دی نیولی د علاقه کې بل جومات عزت دوه دي دا یو بروان کو نه بل شته هم نه په دې ټول علاقه کې خو پارک ته ضرورت دی نو شاته خلک وایي په جربونو پارک دی په جربونو راشه دی کې فوټبال جوړ کړي راشه دی کې کرکټ جوړ کړي د ماشومانو د لوبو ځای جوړ کړي شاته ورسره بله ځمکه ده نه جومات پروانې کې تران کې جومات هاي 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 اے مسلمان وطنه اے د مسلمان وطنه اے هغه وطنه چې ته د لا اله الا الله په نوم جوړ شوی اے هغه وطنه چې ستا دپاره ښځو قرباني ورکړې ده او ستا دپاره د زنانو بېستري شوې ده او ستا دپاره ماشومان یتیمانان شوي دي ای هغه وطنه چې تا له ښځې کونډې شوي دي ای هغه وطنه چې ستا دپاره علما اونو پورې ویزان شوي دي او شهادتونه نصیب شوي دي ای هغه پاکستان ښکلی ملک او ښکلی وطنه چې ستا دپاره علما د اور بټو ته غورځولی شوي دي نن په هغه وطن کې ګوردواره جوړېږي سب نشته د سیکانو عبادت خانه نن په هغه وطن کې د هندوانو مندر جوړېږي سم نشته نن په هغه وطن کې پکار دی چې جومات له ځای ورکې نو چې نه ورکې نړۍ هاي 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 ماشاءالله ونړوې جومات پارک جوړ کې په جومات کې د ختم کې جومات زما کور نه دی ستا کور نه دی د الله کور دی مساجد بیوت الله دا الله کورونه دي ځمکه د الله ده ان الارض لله یرثها من یشاء ځمکه د الله ده د بل چا نه ده جومات د خدای کور روان که جومات هاي 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 ډېر افسوس دی زما ورو مړه دې نه وروسته به نور څه حالات راځي بخاری کی حدیث سے رسول اللہ مبارک فرمائی ہوئی دا سے وقت براشی چې سړی به د قبر خوا کې تیریږي او دی به وایي چې ارمان د دې قبر والا په ځای زه مړ وي دننه پروت وي نو څه خبه و دا څه ژوند دی نن ستا په نورو ملکونو کې ورشه په دوبۍ کې او په اماراتو کې او په دوبۍ کې بادشاه راځي او د ګرجې اعلان کوي د مندر اعلان کوي چې دلته هندوانو مندر جوړ کړي مندر کې به څه کېږي د بوتانو عبادت بادشاه اعلان کوي چې بوتانو عبادت خانه جوړ کړي چې خلک ورته عبادت شروع کړي افسوس نه دی پیغمبر وی ونړه ورته وی جوړ کړه زموږ ایمان کم طرف ته لاړ زموږ دین کم طرف ته لاړ بهر کیف زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې نن سبا خلک لګیا دی بادشاه به ظلم نه کوي پردي ځای نه به نه او چې نیسي او ضرورت راغی نو هغه پیسه به ورکوي چې کم د دې خپل اصل قیمت دی اوله ورکه نو وی ما ځکه عیبجنه کړه چې بچ شي له بادشاه نه واقع چې دا کښتۍ پې د پاسه ورله او بادشاه هلته کسان وکتله و یو یو کښتۍ ګوري مړه دې نه خو دړه در شوې دا خو ما ته نن دې که سبا دې اوبه راخېږي ځه ته ماف شوې بچ شوه کښتۍ بیا ورته څه وایي وی هغه هلک چې مې مړ کړه پته شته راته دا هلک چې دی د الله په علم کې کافر و چې دی لویږي دی به کافر یې الله ته پته وه
ما خو تاسو ته وخت وی چې د حضرت خضر علم زمونږ د ساینسدان او د تجربې والا نه دی، الله د طرف نه دی. وعلمناه من لدنا علما. دی به کافر لویږي او مور او پلار یې نیکان دي، د هغې د ګمراهۍ ذریعه به جوړېږي او به ګمراهان کوي. د الله په حکم مې مړ که او الله به دوی لره دې نه یو ښه بدل ورکړي. معلومې کړه که مې پرېښی وی دی به کافر لوی شوی وی، که مې پرېښی وی مور پلار یې نیکان دی به هم کافر کړي. په ماشوموالي کې مې مړ کړه، خدای به دې نه ښه بدل ورکړي. زمارونو د دې نه یو بله خبره معلومېږي، بعد وخت یو ماشوم مړ شي مور او پلار یې خفئ، دا د هغې دپاره تسلي ده چې مه خفه کېږه، دا ستا خیر دی په دې کې. که دا ماشوم لوی شوی وی نو دا به ستا دپاره د مصیبت ذریعه وه، نو خدای په ماشوموالي کې مړ که، فایده پکې سره خدای داسې هم کولی شو چې وړو پیدا شوی نه وي. خدای په فایده پکې دا ده چې ته غمجن کې دړمن دی کړې، تا نه به خدای ګناه ورجوي. ته دړمن کې غمجن کړې تا له به خدای مرتبه بلنده کړي. ته دړمن کې صبر دی که جنت به خدای پاک درکړي. ته دړمن کې دا ماشوم بری خدای سپارشي کړي او د دې په دې بدله خدای بدل درکړي. موږ اکثر خلکو ته وایو ماشوم یې مړ شي او رکوټ یې وندي او پسې مور پلار خفه، یقینا خفګانې. موږ مه خفه کېږه، څه پته لګي دا زوی دې بالغ شوی او قاتل ډاکو ته جوړ شوی بیا به څه وه، کافر ته جوړ شوی بیا به څه وه، بیا به دې وایي چې خدای ماشوموالي کې مړ وي ښه به وه. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. الله وی تا ته به یو شی ښه نه ښکاري او به تا دپاره خیر وي. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. تا ته به یو شی ښه ښکاري ښه به یې خوښه وی او به تاسو له خطر وي. علم خو ما تاسو ته وی د الله یې زموږ نشته. اوس پوه شئ په خبره، بعضې وخت کې ماشوم یا بچې مړ شي خلک خفه کړي که نه، دې کې ستا خیر دی. بس الله چا سره ظلم نه کوي، زیاتې نه کوي، دا دې خیر دی. دا که لوی شوي تا له مصیبت او بچي له مصیبت او بس په ماشوموالي کې د نواغش خیر شودله. یبدلهما خیرا څه معنا ورس د هغې هلک په ځای وله خدای پاک لور ورکړه مور پلار له. اوس به ته وایې چې څنګه لور خو خیر نه یې، لکه لور باندې خلک خفه کېږي. اوس هم ګورې دا هم یو عادت دی د چا چې زوی پیدا شي اوهو ډزه زوی پیدا شو، هلکه د پلانکي زوی شو، هلکه د پلانکي زوی، ټیلیفون نو یو خو بل خو مبارکې دی او زوی شو. او چې لور پیدا شي هېڅ غږ هم نه کوي، لور پیدا شي. او چې ټیلیفون هم کوي چې تا دغه جینۍ مور ته نو ورته څه وایي ماشومه وشوه. ته به وایې دې جینۍ ځان له دا په خپله چې ته را پیدا کړې ده جوړه کړې ده. هغه غریبې سره خبرې هم څو ورځې میړه نه کوي، لور دې راوړه دا دې جوړه کړې ده په خېټه کې دننه، د هغې خوښه ده چې لور پیدا کړي، پیغور ورته کوي راوړه لوڼه، دا د دې خوښه ده. داسې م شوي دي ګورې زه درته حقیقت وایم چې د یو ښځې 5 شپږ لوڼه شوي دي، ښځې مړه کړې ده، وایي ته لوڼه راوړئ، طلاق یې ورکړې ته لوڼه راوړئ، لور یې وجلې ده. زمونږ زنګ والا زړونه والا خلکو دا د ښځې خوښه کې زما دې لور شي. او په لور کې خو خیر دی، مړه لور خو رحمت دی. په لور ولې خفه کېږې؟ په زوی د جنت زیری نه دی شوی او په لور د جنت زیری شوی دی. رسول الله مبارک فرمایي چې چا لور وي او ښه تربیت یې وله او که ادب یې ورته وښو ښه تعلیم یې ورته وښو، خدای پاک به د دې لور په عوض په دې تربیت به او په دې تکلیف چې ورسره تېر که جنت به خدای ورکړي. په زوی نشته، زامن ستاسو خوښ دي چې سبا هم د ګیرو نه ونیسي او ډبی هم دا هم خوښ دي چې سبا راته رټې وایي چې پاګلې دماغ دې خراب دي، دا دې خوښ دی. چې سبا دې مال ته غل ناست دی، دا دې خوښ دی. چې سبا راشي او پلار باندې سترګې راوباسي غوا خو ناره ده ګیا دې نه ده راوړی، دا دې خوښ دی. هغه لور چې تا کره ناسته را لاس اوچتوي زما مور او پلار وبخئ، او چې واده شي ډوډۍ د بل خوري او لومبی دوا مور او پلار ته کوي. دې زمانې زامن
مړه دې زمانې زامن خو چې نیکاني خو ټیک ده خو که بداني بدان د دې زمانې زامن توبه وباسه لور خو به پردی خوري بل کور کې ناسته ده خاوند ته دوا نه کوي او پلار ته کوي او لور خو یو ځای ته چا بوتلی وم د رسالپور علاقې د رشکې علاقې ته یو سړی ما ته وې دم پې واچوه دا بیمار پروت دی غریب په کور کې چې زه ورله مسلمان یې د چې 20 کاله وکړه 15 کاله وکړه 14 کاله په کټ کې پروت غریب دا 15 14 کاله غونډ په کټ کې تیر کړل چې خدمت کو لور کرا پروت لور خدمت کو لور براشي پلار کرم د پلار ټولې جامې به ووینځي یو ورځ د په میلمستیا راشي د پلار ټولې جامې ووینځي د پلار کوټه صفا کوي پلار سره مینه کوي مور ناجوړې ورسره شپې کوي زوی ته ګوره ښځې سره پروت دی هغه د مور پلار څه پروا ساتي لور رحمت دی لور غنیمت دی خو موږ نه پوهېږو موږ قمقل یو چې خدای کم شی درکړه د خدای شکر پیدا کړه د خدای رحم دی لور والا خدای ورکړه الله ولا لور ورکړه هغې لږ په ځای خو وره لور څه شو اوس حدیث کې نشته خو علماو لیکلي دي بعضې مفسرینو لیکلي دي چې د هغې جینۍ په اولاد کې خدای پاک یو بل پسې اویا پیغمبران پیدا کړل اوس هغه زوی خو که هغه لور ښه وه الله پوهېږي موږ نه پوهېږو مور پلار خو به هغه وخت سره دا ویلي اوهو زوی لاړ څونه جړا به یې کړې لور ورکړه بیا به یې ویلي چې زوی په دی لور لیکن قیامت کې به دغې مور او پلار ته پته لګېږي چې بیا ورته و چې دا او یا پیغمبران ستا ده هغې زوی په بدل کې ما لور درکړه او دا خدای پاک پیدا کړه زه دا دې په اولاد کې دي په دې به نه خفه کېږې الله دې ساتي ګورې ډېر ګران کار دی د چا ماشومان دی الله نه وجني مونږ د ټول نه مخکې دا سوال کوو که د چا ماشومي هلک او جینۍ مې ناجوړه مې الله دې وله روغ صحت ورکړي د زړه لوی درد دی او که وشي نو صبر به کوې دا به ځان ته رایادی بیا ورته څه وایي وایي دا دیوال چې مې نیخ کو وایي تا ته پته شته چې دا ولې دا د یتیمانانو وکانت تحته کنز لهما او د دې دیوال لاندې یو خزانه پرته ده که دا دیوال پروتی وی نو تربورانو یې خزانه راغېشتله او تقسیموله یتیمانان به برباد شوي وو نو ما ولا دیوال نیخ که چې دا خزانه محفوظه شي د یتیم به خصوصي خیال ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې کم انسان انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنت دا ګوتې مبارکې داسې کړې وی چې کم انسان د یتیم خیال ساتي د یتیم پالنه کوي زه او دغه انسان به په جنت کې دغسې یو لکه دا دوه ګوتې چې یو ځای دی د یتیم په سر به د رحم لاس راکاږي اما الیتیم فلا تقهر غصه به نه کې یتیم ته یتیم به خیال ساتي او چا چې هم د یتیم خیال ساتلی دی نو الله پاک غلط په دنیا کې هم د هغې بدل ورکړی او په آخرت کې هم بدل ورکړی او د یتیم مال به هم نه خوري لا تاکلوا اموال الیتامی ظلما زیاتې به نه کړي او چې چا هم د یتیم مال وخوړه انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا خیټې ته اور اچوي انجام بل شوی اور دی په دې وجه موږ اوس هم دا یو خبره کوو تاسو ته یې ویم بعضې وخت یو سړی مړ شي ماشومان یتیمانان دې پاتې شي د ده خیراتونه مه کوې موږ د پسې غویان او میخې او سخاتون او مصلې او جانمازونه هلکه دې کې د دې یتیمانانو حق دی ته چې دا کم خیرات کې او دا روجې پخې د دې ماشومانو یتیمانانو حق دی یتیمان خوري سبا له چې بیا ویش کوي او تقسیم کوي نو چې په پلار څومره خرچه شوې ده دیګونه پخ شوي دي سخاتونه شوي دي خیراتونه شوي دي هته ټول د سره وباسي د هغه یتیمانانو په حق کې ملاړ شي یتیم مال ګناه ده ظلم زیاتې ځان ساتئ له دې او یو چې دا کم غریب مړ شي که نه پر پردي کور کې اوسېږي همسایه د بل چا او زمون خلق زر فورا ولا میخ علالو او غوی علالو و خیراتون ورپسې کوو
دا مه کوئ خیال ساتئ ډېرو خلکو د یتیمانانو ځمکې قبضه کړي د یتیمانانو کورونه یې قبضه کړي دي یتیمانانو پټي قبضه کړي دي دا ډېر ظلم دی ډېر زیاتې دی ډېرو تربورانو نو دا د یتیمانانو د خزانې دپاره خدای 2 کسه راوستل او هغه خزانې پې ورله محفوظ کړه موسی علیه السلام او حضرت خضر او واوره یو یتیمانانو دویم څه وکان ابوهما صالحا دا خزانم د یتیمانانو ځکه محفوظ کړه دیوال هم نیغ کړه چې ونه غورځېږي چې دی بالغان شي بیا به یې ورته الله برابر کړي چې لوټ یې نه کړي وله تربوران دا ولې وایي د دوی پلار یعنی نیکه د دوی نیک سړی تیر شوی نیکه ته پلار وی په عربیه کې رسول الله مبارک وی انا ابن عبد المطلب زر عبد المطلب زوی ما زوی خو نه نوسیو نو مفسرینو لیکلي دي علماو چې ردي دواړو په اووم پوش کې نیکه نیک سړی تیر شوی اووم پوش کې نیکه نیک سړی اووم پلار د هغه دومره الله لحاظ وکړه چې د اووم پوش د نوسو دپاره یې وله 2 کسه راولېږل لوی شخصیتونه او خزانې پې وله محفوظه کړه د نیکانو د اولادم الله پاک لحاظ کوي د نیکۍ 2 اثرات دي د نیک سړي د نیکۍ دومره لوی اثرات چې د اووم پشته پورې الله لحاظ کوي نو چې کم نیک دی او عمل صالح یې کړی د هغه به څومره لحاظ وي د دې وجې نه خو رسول الله مبارک په خپله فرمایي د حضرت فاطمې متعلق چې فاطمه بضغة مني زما د غوښې ټوکړه ده ګورې من اغضبها چې هغه غوسه کړه فقط اغضبني زه غوسه کړم من احبها چې هغه ورسره مینه وکړه فقط احبني ما سره مینه وکړه او حسن او حسین د رسول الله مبارک د لور د طرف نه نوسي او بیا څه وایي ګورې چې دوی سره چا مینه وکړه ما سره یې مینه وکړه دوی سره چا بغض وکړه ما سره یې بغض وکړه یو څیز دی پکې چې نسب کې ایمان وي ګورې ایمان پکې نی نو د حضور پاک خپل سکتره دی ابولهب د دوزخ غرغنډه ده د حضور پاک خپل سکتره دی ابو طالب دوزخ کې پروت دی د لوط علیه السلام ښځه ده دین نشته ایمان نشته عذاب کې لاړه د قوم سره تباه شوه د نوح علیه السلام زوی دی او نوح علیه السلام ولا سوال وکړه یا الله ان ابني من اهلي تا خو ما ته وایي چې ستا اهل به د دریاب د اوبو نه بچ کوم د سیلاب نه زوی خو زما بچی دی که نه پروردګاره غرق شو بانه لیس من اهلک دا ستا زوی نه دی نسبي دی دی خو چې څه ته زوی وایي او د پلار په وجه بچ کېږي هغه نه دی انه عمل غیر صالح ای ذو عمل دا خراب دی عمل نیک نه دی چې زوی ښي نو د پلار د وجې نه ورته فایده رسېږي او چې زوی فاسق دی او زوی فاجر دی یا زوی کافر دی نو ته د خپل عمل فایده رسوي او چې نیک دی د خپل عمل نه علاوه د ده عمل به دومره نی لکه څومره چې دله الله خیر ورکوي نیکي ورسره ضروري ده په لږه نیکۍ هم وله خدای ډېر خیر ورکوي بیا ورته څه وایي حضرت خضر وما فعلته عن امري دا 3 کاره چې ما کړي دي دا مې په خپل عقل او په خپل سوچ نه دي کړي دا راته الله وایي چې داسې وکړه الله راته وایي دې نه دا معلومه شوه چې مال جمع کول جایز دي خزانه جمع کول جایز دي دا د خزانه خدای په 2 پیغمبرانو ولا محفوظه کړه خزانه پټول هم صحیح دي چې چا نه پټه کې پخوا به خلکو هم دا خزانې په دې ځمکو کې ښخولې خلکو نه پټول سره در جمع کول جیز شو قرآن کې الله ذکر وکړي انکار یې پرې ونه کړه 2 پیغمبرانو باندې محفوظ کړه او د نیک سړي د اولاد سره ښه سلوک کول ښېګړه کول دا هم ترې معلومه شو د هغې خیال ساتل دا معلومه شوه چې دا به نه وایي چې زما نه پوه څوک نشته دا معلومه شوه که ماشوم مړ شو نو ته به وایې چې دې کې بس خیر لکه هغه ماشوم چې یې مړ کړ جینۍ پیدا شوه پې خفه کېږي به نه دې کې به خیر خدای پاک به د هغې نه نیکان پیدا کړي لوی سړی د بل ګوره موسی علیه السلام خو یقیني پیغمبر دی د حضرت خضر خو په پیغمبرۍ کې شک دی
راجح دا چې پیغمبر نو لوی سړی د رکوټي سړي نه علم حاصلولی شي. علم دپاره سفر هم کولی شي، دا یې سفر یې وله وکړه. دریابي سفر هم کولی شي، دریابي سفر یې وکړه. ځان سره شاګرد هم بوتلی شي. یوشع علیه السلام یې ځان سره شاګرد بوته. استاذ که په شاګرد شرط لګوي هم لګولی شي، دا یې دلته یې پې شرط ولګاو. یو سړي نه غلطي وشي په لومبي ځل خیر دی، دوباره دې وشي بیا خیر دی، په درېیم ځل وشي بس 3 ځله یې ورته وکتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ لوددت انه لو صبر، ارمان که موسی علیه السلام صبر کړی وي نو موږ ته به ډېر څیزونه معلوم شوي وو. ګوره د دغې څیز تمنا د دواړو جهانو مبارک سردار هم ګورې وکړه. پته ولګېده چې دغه شی الله حضور پاک ته هم نه دی ښولی. لوددتو، دا ارمان لرم چې دې چپ شوي موسی علیه السلام نو موږ ته به نور هم ډېر څیزونه واضحه شوي وو، ډېر نور څیزونه به هم راښکاره شوي وو راته. په دې دریو کې خو بلا علمونه دي، نور به هم راته ډېر څیزونه واضح شوي وو. نو بنیادي څیز څه دی؟ دا به نه وی چې د ما نه پوه څوک نشته. ځکه موسی علیه السلام نه تپوس وشو، وی تا نه لوی پوه څوک شته؟ وی نه نشته. خبره ټیک و بالکل د پیغمبر نه پوی په امت کې بل څوک نه. پیغمبر ډایرکټ د خدای شاګرد دی، لیکن تعبیر الله ته مناسب ونه لګېد. وی لاړ شه د حضرت خضر شاګردي وکړه. نو په دې حکمتونو الله پاک په قرآن شریف کې دا واقع ذکر کړه، او په دې مسایل او حکمتونو ما هم تاسو ته دا واقع ذکر کړه چې کومې مسلې ته معلومېدلې هم هم درته ورسره ذکر کړې. الله دې په موږ باندې خپل فضل و کرم وکړي. دعا وکړئ چې الله په موږ رحم وکړي. د باران دپاره دعا وکړئ چې الله یې د رحم وګرځوي، الله یې د غضب نه ګرځوي. که ضرورت ورته نوري موږ ته بلادو ته غرونو ته بوټو ته الله ویې ضرورت ورته نی نو خدای بیا بند کړي. الله ته زموږ ټولې پریشانۍ په خوشحالۍ وبدلې کړي. یا الله چې د چا سره روانې دي بغضونه حسدونه دی الله په روغې بدل کړي. یا الله چې د چا په کورنو کې روانې دي په روغې بدل کړي. الله که د چا بچي نه نارینه بچي نه یا بچي نه نارینه اولاد ولا ورکړي. الله ته موږ هر قسمه مصیبتونو فتنو آفتونو په امن کې وساتي. زمونږ بعضې دوستان یو دوست حاجي نجیب الله صاحب د هغه والد صاحب هم وفات شوی نن درېیمه ده. دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي، الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله یې ټولو وارثانو بچو له صبر ورکړي. څومره زمونږ دوستان دي که دلته دي که بار دي، الله ته یې د دنیا او د آخر خوشحالۍ او برکتونه او عافیتونه پروردګاره نصیب وګرځولی کړي. بعضې دوستانو دعا دپاره درخواستونه کړي دي، الله ټولې دعاګانې قبولې کړي، خدای ټولې دعاګانې قبولې کړي، او الله تعالی ته زمونږه د عافیت زندګۍ نصیب کړي. بعضې زما دوستان دي څوک بار کې دي څوک دلته دي، د هر چار وخت نوم اخیستلو کې بیا لږ ریا راځي. ټولو له خدای د خیر او د برکت زندګۍ ورکړي. زموږ د جومات کې د مدرسه کې چې چا تعاون کړی دی خدای د هغې بدلې وله په دواړه جهانه ورکړي. څوم چې لرې لرې ځای نه مېلمانه راځي رب العالمین ته په یو قدم اجرور نصیب کړي. چې کوم بیماران دی الله روغ صحتونه ورکړي، په کورونو کې کوم بیماران دی الله روغ صحتونه ورکړي. خدای زموږ د هر قسم آفتونو او د غمونو او د فتنو نه په امن و امان زندگی نصیب وګرځولی کړي برحمتک یا ارحم الراحمین. جی د انارو باغ د جعفر کاکا څوک دی کور والا وفات شوي دی. ښه الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د قاسم خیلو د کندي پذیرو کاکا وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، وارثانو له خدای صبر ورکړي. بعضې بیماران دي دا زمونږ دلته زمونږ جمعې مانځل هم راځي. واجد استاد په دغه دی د رزړو دی او تورې استاد ورته خلک باندې یادوي. د هغه مور وفات شوی پرون. زمونږ د جمع ملګري دی دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله پاک یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. یو امام څلوېښت ورځې پرله پسې امامتي وکړي. آیا تکفیق بالکل راغی پکې جي که نه؟ جان علم خان د سړېرو ګل آباد هغه وایي زما مور بیماره ده، الله دې روغ صحت او شفا ورکړي. د پیرانو د کندي د بسور پلار وزیر بیمار دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې وله شفا ورکړي. امریکا کې زمونږ یو دوست دی او نجیب خان د هغه خور او ورور په کورونا باندې بیماران دي. ایوب خان صاحب د تنګي د هیډ دا سټیټ را لېږلی دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي.
الله دې ولا شفا ورکړي ټولو له. وارث خان قاری صاحب بیمار دی، دعا وکړه چې الله شفا ورکړي. او امریکا کې څو نور زنانه دی، یو زنانه ده هغه دلته کې موږ سره مدرسې سلم سره امداد مخکې کړی دی، هم هغې کور کې بیماران دي. الله دې ټول له روغ صحتونو او شفا ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.